أن هرقل حين قدم إياه أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض الطائفة قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حساء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الحيتان قد ظهر فمن يفتتن من هذه الأمة قالوا ليس يفتتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واقتف إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينهم على أمرهم قضي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسألوه عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نصيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرد حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم طلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيثهم للوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وعيس من الإيمان قال ردوهم علي. فقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان ابن الناظور دا واقعا ابن الناظور دا سشي دا سوق دی او دا مقوله دا چالا نو دا مقوله دا زبری دا سند دا مخلاشا دا هرقل دا حدیث رمی سند نوورا حدیث هرقل دا حدیث بدغنو مشهور دی ابو الیمان حکم بن نافع دا امام بخاری استاد قال اخبرنا شعيب عن الزهري التوافس دعوان خان دا تعلیم دا امام بخاری نده ابن الناظور مرید تیر شوی دی دا امام بخاری نا پدر واسطو لده دی نو دا تباوی گلی دا ابن الناظور و دا امام بخاری پمینس کے راویان محضوب دی نو معلق شو دا روایت معلق شو دا معلق نده تعلیم دا امام بخاری نده دا متصل دی امام سرا امام بخاری استاد سوک دی ابو الیمان حکم ابن نافع دا استاد شعیب دا استاد زهری نقل کئی ابن الناظور نا او زهری وی دا حافظ ابن حجر فتح الباری کی لکلی دی کہ زمان دا عبدالملک ابن مروان پر زمانہ کے دا ابن الناظور سرا بشام کے ملاقات شوئے نو دا قصے آتا کرے دا عبدالملک ابن مروان اکرہ بادشاہ شو دا عبدالملک ابن مروان بزمانہ کے دا عبدالملک ابن مروان بزمانہ کے یزید نفس عبدالملک ابن مروان بادشاہ شوئے دا عبدالملک ابن مروان بزمانہ کے زمانہ ابن الناظور سر پشام کے ملاقات شوئے دا واقعی آتا اس کا طرح بات سوالوں کے کتابوں سے حجت نرے دا ابن الناظور خبر بلدے کہ دا رست وراشی دا نجوم او دا کہانت تصدیق امرازی امام بخاری داولی نقل گئی دا تکمیلہ دا مخی پیسے دا مخی واقعی تکمیلہ دا نو صرف دا مخی دا غیرتل دا واقعی دا تکمیلی دا پارا دا واقعا دا عبدالملک ابن دا زهری کی دا ابن الناظور نقل گئی نو دے ذکر کرا جو تکمیلہ دا حدیث کو نہ دے صحابی قول کو نہ دے او حجت کو نہ دے وہ صرف دا تکمیلی دا پارا دا واقعہ امام بخاری ذکر کرا ابن الناظور سوق دے دا دے بخبل دے بیان دے ابن الناظور وکان ابن الناظور هو ابن الناظور دا ناظور ستوی لکی ناظور او ناظور دوار ویلی شئی
ناظر خو هغه چاته وایي چې د یو شي نګراني کوي. پښتو کې موږ ورته ناظر وایو چې څوک باغ ته یو سړی مقرر کړي چې زما د باغ خیال ساته یا زما د پټو خیال ساته، نو موږ ورته ناظر وایو. ناظر نو ناظور ورته وایي. او یا ناظور اصل کې هغه چاته وایي چې د باغونو خدمت کوي. ناظور او بعض علماء لیکلي دي چې خصوصا د انګورو د باغ خدمت کې نو ناظور ورته وایي. دا د لغت دی رسمي ژبه ده. نو که ناظور شي په بیا عربي لفظ شو، ناظور نظر کوونکی، او که ناظور شي نو د باغونو خدمت کوونکی او یا د انګورو د باغ خدمت کوونکی. نو دا سړی چې دته ابن الناظور وایي. ابن الناظور بهر کې نور پته نه لګي چې د ابن الناظور نوم څه دی، دا څوک دی او څوک نه دی. ذهن کې به دا خبره واچي چې ابن الناظور سره درې عهدې وي. درې عهدې وي. یو عهده خو دا وه چې د بیت المقدس ګورنر د ابن الناظور یې ورې کار وکړه. نو د ده یو عهده خو دا وه چې د بیت المقدس ګورنر و. دویم دا چې د هرقل دوست و، دا خاص مشیر و، دا خاص ملګری. او دریم دا چې د دغې علاقې مذهبي مشر و. یو دا چې دی د بیت المقدس ګورنر و. ګوره د بصره ګورنر حارث ابن ابي شمر دی. ما خو تاسو ته ویلي چې وړې علاقې وې، نو یو مشر دی، هغه ته ګورنر ویې ورته وي. نو یوه عهده خو دا چې دی د بیت المقدس ګورنر و. د دې ناظور دا زوی ابن الناظور. دویمه عهده ورسره څه ده؟ دویم د هرقل خاص مشیر و، د هغه خاص دوست و، رکن مجلس شورا چې ورته وایي. او درېیمه عهده یې څه وه؟ دی د شام د عیسایانو مذهبي مشر و. د شام د عیسایانو مذهبي مشر و. دا دی ورسره. نو ابن الناظور لغوي ته وایي. ابن الناظور څوک دی؟ ابن الناظور مضاف الیه اسم د کان شو. او صاحب ایلیا او هرقل دی خبر شو. او سقوف دویم خبر شو. او یحدث دریم خبر شو. درې خبرونه شو. صاحب ایلیا ما ویلو چې ایلیا د بیت المقدس نوم دی. ایل الله ته وایي یا بیت ته وایي. او هرقل مو پېژندلی دی. نو صاحب د ایلیا د صاحب نسبت د ایلیا ته وشي، نو مراد ترې ګورنر شي. ایلیا خو سړی نه دی او نه ښځه ده. نو صاحب ایلیا معنا ګورنر، د ایلیا ګورنر د بیت المقدس. او صاحب هرقل د صاحب نسبت د هرقل ته وشي، نو د هغه دوست، د هغه مشیر، د هغه د مجلس شورا او د پارلمنټ ممبر. صاحب اصل په معنا د مصاحب سره دی. مصاحب هغه چاته وایي چې سره صحبت کوي. نو صاحب په معنا د مصاحب دوست ته وایي. نو ګوره څه شو؟ صاحب ایلیا د ایلیا دوست ملګری یعنې ګورنر. او صاحب هرقل مصاحب د هرقل، د هرقل دوست. اوس په مولانا صاحب لږ سوچ وکړو. تاسو یو قاعده ویلې ده، او قاعده دا ده چې یو لفظ په یو معنا کې حقیقتي او په بل کې مجازي. دلته اوس معلوم کړو چې حقیقي معنا یې کومه ده. حقیقي معنا یې دا دویمه ده چې صاحب دوست ته وایي او مصاحب ته وایي. او دا لومړۍ معنا چې ده په معنا د ګورنر دی مجازي معنا ده. دوست خو د سړي وي. نو صاحب هرقل خو په حقیقت کې مستعمل شو چې صاحب د هرقل معنا څه؟ مصاحب د هرقل معنا څه؟ ملګری د هرقل معنا څه؟ د هرقل خاص مشیر. خاص مشیر د هغه د مشورې د مجلس شورا دا ملګری دا په خپله حقیقي معنا شوه. او چې ایلیا ته نسبت وکړه صاحب د ایلیا، نو معنا ګورنر دی مجازي ده. نو استاد یو خبره کړې ده چې جمع په مابین د حقیقت او د مجاز کې معنا ده. بعض شوافع جایز ګڼي، بعض شافعي چې معنا جایز نه وي، او بعض شوافع ورته جایز وي. او زموږ په دې معنا ده. نو یو وخت حقیقي او د مجازي معنا څنګه اخلي؟ د نسبت ایلیا ته کوم نو معنا مجازي شوه ګورنر.
د دې صاحب په دغه وخت کې نسبت هرقل ته شوی دی نو حقیقي معنا شوه نو هل هذا الا جمع بین الحقیقة والمجاز والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز عند النحاة نو دلته څنګه جمع شوه نو تاسو بیا دې جواب کړی دی چې دې ته موږ عموم مجاز وایو سبب عموم مجاز د دې لفظ نه یو بل معنا واخلو او دا حقیقت او دا مجاز په ځانګړي فرق کوي نو زه به دلته د صاحب نه ذو عالم څه عالم ذو لفظ اوس نسبت ذي عقل تمکین ذو زیدن د زید ملګری او د ذو لفظ بیا کوټې تمکیږي ذو بیتن کور والا پښتو کې ورته موږ والا اردو کې ورته څه وایو والا ورته وایو ذو البیت کور والا ذو زید والا د زید ملګری نو د دې صاحب نه معنا به څه واخیسته ذو مې واخیسته نو د ذو دواړو نسبت حقیقي دی بیا ذو لفظ دواړو کې بیا مشترک دی ذو لفظ دواړو کې ذو ایلیا والا ذو ایلیا د ایلیا خاو د ایلیا والا نو مراد لګا ورته او ذو هرقل والا هرقل ملګری نو دا دې نه ما واخیسته عموم المجاز یعنې داسې یو دریم لفظ به دې واخیسته چې دا دواړه راغلي فرض دي نو دې دوه دې معلوم شوي یو گورنر د ایلیا او بل ذو هرقل څه معنا مې وکړه د هرقل ملګری مصاحب د هغه مشیر د هغه مجلس شورا عامه درېیمې وایي سقف على نسوار الشام مذهبي مشرو په نسوارو د شام باندې سقف مذهبي مشر د ویلې کېږي سقف مذهبي مشر او دلته یو څو ضبط دي یو خو سقف ولې دا خبر شو دا ابن الناطور د وکان لپاره دا کان یو خبر څه دی صاحب ایلیا او هرقل دا بل خبر دی سقف مذهبي مشر په نسوارو د شام عیسایان او یا دا اسقف بل نسخه کې اسقف دې څه کې دی اسقفا بیا اسقفا على نسوار الشام او بل ځای کې راځي سقفا صيغه مجهول د فعل دی سقفا مذهبي مشر جوړ شوی وو على نسوار الشام او مرفوع ویل شي د مرفوع کې نو مبتدا پر مقدر کم هو سقفو هو دی سقفو بیا خبر مرفوعی نو ستا وخلا د سقف منصوب نو خبر ثانی لگانا شو ابن الناطور سقفا على نسوار الشام یا اسقفا على نسوار الشام یا سقفا مذهبی مشر جوړ شوی وو او یا سقفو نو هو مقدر پر هو سقفو مذهبی مشر په عیسایانو د شام دغه علاقې مذهبي مشر دیو وسره نو يحدث بل خبر دی کان ابن الناطور يحدث دا حکایت د حال ماضیه دی فاغه ماضی حال کې ودا خبره کولا چې ان هرقل حين قدم لنا واقع سر دی کولیخه دا واقع سر دی دا هرقل حين قدم جراني ایلیا بیت المقدس دا هغه دوه رکعاته نفل چې منښت کړې وه او هغه نظر پوره کوي هغې ته راغی نو اصبح یوما سبا کې داخل شوی ورځ اصبح معنا صار یوما اوس اصبح سبا کې داخل شوی ورځ مجلس کې کېناست او خلک ورته راغونډ شو نو خبیث النفس دا معنا دا چې یو انسان خفه یو پریشان دی حدیث کې راځي لا يقول احدكم یو سړی د ستاسو ته وایي چې زه خبیث النفس یم خبثت نفسي لا يقول احدكم نه دی وایي یو ستاسو دا لفظ چې خبثت نفسي زما نفس خبیث شوی دی بل نقصت نفسي دی وایي زړه مې صاف شوی دی دا دی نه وایي خبثت خو خبیث خو دې تطبیق دی خبیث والی ته وایي چې شی نجس وي نو خبثت نفسي دی یو سړی نه وایي لقصت نفسي نو معلومیږي دا چې دا لفظ مشهور په هغه زمانه کې کړه نو خبیث النفس باندې پریشان
परेशानी की बता लफ्ज़ अगर कि कभी सोचे तत्वय्यब ले ज़िंदा नजस ले खुदा बे परेशानी की मुतामल हो नो खबीस औदा बता तो द नफ्स और द रूह द फरक कोम लफ्ज़ और बता तरीक़ पर दे आवाज़ दे तवरता हो ये नफ्स दवाई रूह से दवाई قلب ستوي او بیا د نفس اقسام دي او بیا بدو یم چې محل د عقل قلب د دماغ دي دا ټول خبرې راوړل دي کومه ولا مقاله کوي وایو چې ټول تاسو ته ګراني نو خبيث النفس نفس د مراد بدن د انسان د دواړه وجود پریشان او د پریشانه آثار د مخ معلومي فقال بعض بطارقته وی بعضی خواص د دولت د مصالح نجم او بطریق د دولت او د سلطنت خاص خلق ته وایي د دولت او د سلطنت خاص وزیر شو مشیر شو هر یو چې وي هغه ته وایي بعضی بطارقه قد استذكرنا هنا تکا سیف उनको नाशना जो विषय का नस्ता उसका शक्ल उनका से नाशना बोले दे वो तौर की जो कभी सुनना से लगा रहा है इलाक को सारा तमाम तो शक्ल है नाशना शक्ल दे नाशना क्या हो सबक नंदन नंदास बल शान तो क्या लगे क्या बल शान है अत बल शान दे قال ابن ناظور سوي وكان هرقل حذاء هرقل نجومي حذاء معناه نجومي اصلنا ناقد تلقي كائن در حقیقت دا کہانت دری سبب حافظ ابن حجر ذکر دری سبب دا کہانت یو سبب بدو چه شیاطین برات ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم شیاطین برات او خلق دیتا بیتاعت ولو وصل بعد خلقو شیاطین بقبضه کی دی او دا بعد خلقو جنات بقبضه کی دومرا نجوم دل نوستش دا کہانت شیاطین تو قبضه کی واصلی वो जन्नत दलेर पर को बंद है और जन्नत तो बदलिए रह गया नहीं और पर कारणों बस जन्नत बाद का कुल शिका तो जन्नत तो का उठड़ी नहीं तो जे प्या औवार सड़ेदा भी अगर बीती नहीं तो शैतान लाती इल्का होता है नेकार खल्क तो फरिश्ते इल्का है तो के वक्त इल्का के इल्हाम मुतबिल के तस्वीर पे हदीस के إن للشيطان لمة بقلب ابن آدم وللملك لمة بقلب ابن آدم لما يولد وي وراتنا عدل تك شيطان من درت ناس دي گناہ ورچه دا خبر کوي هغه ذهن کې واچوي شیطان مت گناہ ورچه او فرشتہ مت نیکی ورچه باندې وکي او سړی ویل غیرا دا موږ کوما پرې د جمعه کې جمع سره حتی د شیطان نه مړای په جمعه کې ورته या तमला मासोतात बाकी क्या मासोतात बाकी माता मतवजेशे मासोतात बाकी किताबत नीकी नहीं किताबों का ये तस्वीर की मुल्हिम समझ दवाई मुल्हिम और इल्हाम इल्का और खैर दवाई मुल्हिम इल्हाम इल्का और खैर दवाई नीकी वरता है और किताब गुनाह वरता है तथा वसवास होए तथा वसवास होए वसवास हमारा तो मुवस्विस और जिदे वतकम इल्का शर कई अरे तो वसवसा होए नकुल द्वार की लेकिन तुम सड़ी चेते की देर ने और अल्लाह से कर ले नबी आदत वसवसे के रखा मेरा दी और तबिया आप फरिश्ते ने के वजह ने के खबर वतवल दी और जिक्र इंसान गंदवी और गली खराबी नबी आदत फरिश्ते इल्हाम कम गई और गुनाह वसवसे उतरे रहता गुनाह दमुन मका दाल गुनाह का दाल गुनाह का दाल गुनाह का दाल गुनाह का दाल से वसवसे उतरे नहासन का खबर से जो जदा कहानत यो सबब से जे मौलाना से इल्का शैतान द्वयम सबब का कहानत से शैतान यो सबब पैदा द्वयम सबब का कहानत से शैतान फित्री बाद वक्त फितरतन देर साथ तरह शैतान मर गया दी माशूमी रखूडी हुई और इला से गड़े बड़े खबर है और ब्याजी दी लुईशी तो दा गड़े बड़े खबर है और दा शिरुना वाला देखा खराब शिरुना कोई खराब खबर है कई और दा से खबर है कई शेखा मन गलत खबर है कई तो दा फितरी दा इंसान कलब के राशे
او دریم دا چې بعضې وخت انسان په کسب سره هم کهانت زده کوي. نو کسب بیا ډېر څیزونه دي، لږ نه دي. کسب بیا نجوم هم دی، د نجومو نه معلومات کوي. کسب بیا نور شیان هم دي، کسبي شو. نو څو خبرې به وکړې مولانا صاحب، درې خبرې. یا فطري یو سړی کهانت کوي، فطري. دویم مې څه وویل درته، دویم د شیاطینو په ذریعې ورته راځي. او دریم بیا حدیث کې راغلي. او دریم څه شی دی لکه دریم دا چې د کسب د وجې نه دې کهانت کوي. نو دې کاهنو ينظر في النجوم، د به نظر په حکایت د حال مازګري دا به نه چې نظر کوي، هغې حال کې به نظر کوو د تېر شوې زمانې په نجومو کې. څه معنا شوه؟ یا خو دا چې ینظرو بیان د حالات دا مې پوهېږه، یعنې دا هغه نجومي وو چې د هغه کاهنو چې د نجومو ذریعې په کهانت کوو. دا هغه کاهنو چې د چا د وجې نه کوو، کسبي د نجومو د وجې. او یا دا چې کهانت یې په خپل ډول نجومي بیانو. کهانت یا فطري دی، یا کهانت دا چې شیطان ورته ابطا کوي. او ينظر في النجوم، نجومي بیان دی. فقال لهم، نو اوې د هرقل دوی ته حین سألوه، چې کله دوی سوال وکړه د هرقل نه، تپوس یې ترې وکړه چې قال اسکندر نه حیاته کا. دا میانځ کې پکې جمله معترضه وه. ابن الناظور وایي چې هرقل لا ينظر في النجوم، دا جمله معترضه وه. سر بیانم قد اسکندر نه حیاته کا. نو فقال هرقل دوی ته ووایي عباد متعلقه کا معلومیږي دا چې دا تپوس یو نه دی کړی، ډېر وکړی. او یا کېدي چې تپوس یو کړي او د جواب یا ټول ورکړي. فقط حين سألوه، چې کله دوی سوال وکړه د ده نه، نو ګوره پته ولګېده چې سوال یو نه دی کړی. چا کړی؟ دا ویلی شي چې سوال یو کړی، نور خاموش وو. نو د دا ذهن کې واچوله چې د ټولو دا یو سوال. دا ویلی شي اني رأیت الليل، ما ولد بېګا شپه، حين نظرت في النجوم، چې ما په نجومو خپل سوچ وکړ، نظر مې وکړ، نظر د سترګو مه غېږدي کړي او نظر د قلم هم سوچ مې وکړ. څه چې ملک الختان، بادشاه د سنتګرو خلکو قد ظهر غالب شو. یا ملک الختان، ملک الختان یا ملک بادشاهي، یا ملک الختان یا بادشاه ختان. د خطر نه محفوظ دی. پېژنې که نه چې سړی ځان سنت دی، یو انسان سنت. د دې ختنې بیان مقصد دې پېژني چې د اول په دې روپیدی کې راشي چې ختنې حکم څه دی. دا به راشي انشاءالله. ولدي زه به هغې کې تاسو ته دا ویم که یو سړی بالغ مسلمان شو، نو دی به ختنه کوي او به ختنه به نه کوي. دا ټولې خبرې راځي. ملک الختان، بادشاه د سنتګرو د مختونینو. ختان په معنا د چا سره شو؟ مختونین. د ختان بادشاه د مختونینو یا بادشاهي د مختونینو غالبه شوه. ظاهره دا مخکې چې ظاهره شوه، غالبه شوه. فمن يختن، نو ګورو دا د سره د معلومه کړه. نو په حقیقت خو هغه خلک پېژني چې کوم د نجوم سره تعلق لري. په ظاهر کې علماو لیکلي دي چې د نجومیانو دا سوچ دی چې دا عقرب چې کوم برج دی، برج عقرب، برج عقرب هغې دې ته مایي وایي، بعضې برج ته ناري وایي، بعضې ته هوایي وایي، او بعضو ته ماهي وایي. نو دا برج عقرب ماهي دی. نو په دې کې څه خو د بس 20 کاله کم و بیش، 20 کاله کم و بیش سپومې او دا نور یو ځای کېږي. سپومې، قمر او دا شمس پکې یو ځای کېږي په دې برج کې. نو چې کله په دې عقرب برج ماهي کې شمس او قمر یو ځای شي، نو دې ته قران الصعدین وایي. نو دلته یو لوی کار کېږي، یو اهم لوی کار کېږي، اهم. نو دوی وایي د دوی سوچ دا دی چې کله رسول الله مبارک ولادت کېده، نو په دغه کال باندې قران الصعدین شوی، عقرب برج ماهي کې شمس او قمر یو ځای شوي. او چې بیا رسول الله مبارک ته نبوت میلاوېده، نو هم دا کار شوی. په دې برج ماهي عقرب کې قران الصعدین شوي، لمر او سپوږمۍ. او چې کله بیا صلح د حدیبیې وشوه او خیبر فتح شو، نو په دغه کال کې هم دا برج ماهي کې په عقرب کې دا قران الصعدین شمس او قمر یو ځای شو. نو دا مخکنونه نه دی خبر، خو دا وروستني یې لیدلی دی. او واقعي دا غلبه د اسلام وه.
زبطاسو ته ان شاء الله ثابتوم چې صلح د حدیبیه د اسلام د غلبې ډېر لوی سبب دومره غلبه د اسلام چې د صلح د حدیبیه مکہ مکرمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیانت کا نظیر کرنا ہوا گروش میرا دا حدیبی قریش پاک کہتے ہیں تقریبا نو دیانت سوش پاک سو دور لس نو بدور لسو کالو کی سوار نسو صحابه یا کمو بیش چه زنانا و معشومان و والد دو داره خدا حدیبی بسفر کی 1400 صحابه کرام نور چې مسلمانات معذورین او سبا تویل کېږي زنانه وغیرہ نو زه 2000 یا 2000 نه 3000 لیکن نور نشته لیکن د دې نه پس مکه چې پته کېږي د حدیبیه نه پس په اتمه هجره څو کاله جوړه نو د مسلمانانو د لښکر تابان لزر صرف لښکر چې مکه او د دې نه پس په حجۃ الوداع کې حجۃ الوداع په 10مه هجره کې شوې ده نو درې نیم کال پکې فاصله ده درې نیم کم سره نو په دغه درې نیم سره کې په حجۃ الوداع کې د رسول الله مبارک سره یو لک خلیل د صحابه نور لسکاله کې زونه جوړېږي او د درې نیم کال کې زونه جوړېږي نو دا د حدیبیه د سره برکت او دا برکت دوی ما څنګه دا محکم دی چې دا ولې د حدیبیه د صلحونو برکت شو او قرآن شریف کې الله فرمایي ان فتحنا لك فتحا مبینا نو دې وخت کې دې هرقل سوچو کو مخکې نه لیکل دې وخت کې نو دا خبره ښکاره شوه دا هم وایي اوس پته نشته چې هغه د نجومونو په کومه طریقه معلومات کړي دا هم خیال هند حدیث وایي چې دې وخت کې د په دې برج ماهي عقرب کې قران مستعدل ولیدا نو ځکه وایي قد ظهر غالب شو نو کتر باندې سوال وکړي چې دا ظهور او کله شوی دی د پیغمبر مبارک په سرویستر کار شوی دی قرآن کریم یاد لري هغه هم په دې باندې کوی نه دی دلته د ظهر زمانہ کې په پرتا غلبه سمې وکړه دې سره غلبه دې سره غالب شو فمن يقتدر سوق خطه کې د امت زمانہ مراد اهل العصر لكن دې کې نو قال لبطال قوم دوي ليس يقتدر الا اليهود حتى نكي مگر يهوديان فلا يهمنك نو هم جلد کی دارنا شانهم شان دوي خود کھانا کرے څنګه هم یې کوما وقت الى مدائن ملک کا هارون د بادشاہ سره تحت لګا دغه یو فارس مغلوب شه غلبه د وسو طاقت نو فليقتلوا ردي دې من ارسل بهم في بني هارون کې من اليهود يهوديان فطبعا ماذا كان ولا يلي يهود يقولون لك خلق منتشر لي او ټول ستا پر رعیت کړي بس په لو گورنر تخصصونه لري چې يهوديان ټول ملکه بس بلوي کې خیر مستسوالو کا چې خطنی په یوازې يهوديان نه کوي خطنه عربم کولا عربم کو مشرکین په خطنه کولو سم دي دوه خطنه نه کوي عیسایان په خطنه کولا اوس هم عیسایان خطنه نه کوي مجوسیان وختنا نه کولا اوس یې ولکه سره وسو کې کوي يهودي کوي او مسلمانان کوي نو سوال دا دی چې یوازې يهوديان خو نه کوي عرب هم کوي نو دوه وجې دي یو وجه دا ده چې دا پته نه ولې په تاریخ او د عرب کوي وی دا عربونو خبر او یادا چې عرب دې څنګه نه چې عرب منتشر قوت دی دا عرب په یو بادشاہ نه یو قوم یو مشر قبایلی خلک او په قبایلو کې ملکان دي کنه او عربو دغه څه خلک یو قوم یو مشر ملک سیم دبل قوم بل مشر ملک سیم دبل قوم بل مشر ملک سیم نو دا کنه د بیا نه و ناغیل څه اعتبار ورته ایسه اعتبار ورته نو یا د عربو د خطنون دوی خبر نه دي او یا و د پتشتا او دا دوی نه سردار اختیار نه کوي اوس يهوديان کله دې په خپل مذهب متفق دي دا مذهب لاندې دي
نو هغې د خپل مذهب دپاره بیا دا لږ لږ هم راغونډېدی شي نو یاره دې کېدی شي او عرب خو څه مذهب او دین نه لري هغې خو د بوتانو شرکې هغې به څه چل کوو چا به د کاڼي ګل جوړ کړی کور کې به یې کوم او چا به د اوسپنې جوړ کړی او چې چا سره به دود نو نو شګې به یې یو ځای کړئ نو په هغې به یې ګړه چیلې ولشله نو د هغې عبادت به یې کوم هغه خو څه داسې د یو مذهب او د نظریې خلک نو نو هغوی به نه هېڅ یاره نه ده پکار نو غمجن دې نه کي تا نه او عرب ورته ولې وایي مولانا صاحب په ډېرې پوهېږم عرب اصل کې عروبه شګلنې ځمکې ته عروبه شګلنې ځمکې ته وایي نو دوی ټول عرب په شګلنه آباد او یا د دې مشر و یعروب ابن قحطان یعروب ابن قحطان نو ځکه عرب ورته وایي غمجن دې کي تا الحان دا بشار واكتبوا لك مدائن بدل بنيتون قارون د بادشاہستان فليقتلوا دي دمرکی من اغسو فيهم جبل قارون جبل کیدی من اليهود بدی کی جسدی مالی برکی فبینما هم بلی حال کی دوی على امرهم بلی بلا مشورو جدا یهودیان مرکو نکو اولی گونا بلی مشورو کوتی راتلو شوهر قلب بیو رجل دارا دحیه کلبی یو سړی راغی ارسل به رالیږل کړل په ده ملک د غسان بادشاه څوک و حارث ابن ابي الشمر الغساني عظیم موسی یاد لرئ شو خبره پرون درته ما ویل لیږل کړل په دې رجل کې د یحیی کلبي دی اصل لیږل خو به رسول الله مبارک کړي خو هرقل ته چا راولېږه بیا وایه که نه چا راولېږه حارث ابن ابي الشمر الغساني چې د بصره والي ارسل لیږل کړي هرقل به بل رجل بادشاہ غسان حارث ابن ابي شمر دی او يخبر عن خبر رسول الله دې رجل خبر ورکاو حکایت د حال ماضیه دی يخبر خبر ورکاو د واقعي د نبی عليه السلام عن خبر رسول الله د خبر نه مراد قصه واقعه دا د واقعي نه خبر ورکاو چې دا څنګه پیغمبر دی او تاسو خطر لګیلې دی فلما استخبر یو چې معلومات واغشتل دي سیمې لپاره د طلب باندې چې طلب د خبر وکړو معلومات استخبار طلب د خبر چې معلومات واغشتل هو د رجلنا چې د کلمې د هرقل نو قال هرقل اذهب الى شيء انظروا نظروا کې دی رجل دا امقتن هو ام لا دې سنت شوی دی او کنه دی ولې ځکه دی وایي چې کوم رجل لا لري او خط یې راکړی دی او د نبوت دعوه کوي ګورو راوړ ما هم خوب کې لیدلی دی نو چې دې ته ګورو چې دا سنت شوي دی او که نه امقتتن هو ام لا په نظر ورته نظر وکړو فحدثوا نو دې خلکو خبر ورکړه هرقل ته چې انه مقتتن چې دا سنت شوی دی اوس یې دې وکتل خو بادشاه دی د بادشاه پولیس دی فوج دی انکار هم نشي کولی او یا د ده ملګري به یې کتلي او یا د نظر نه مراد نظر د سترګو نه مراد معلومات مراد دي څه مراد دي معلومات به دې اخیستي وسأل او سؤال وکړ هرقل د رجل نه چې د هرګربي د عربو مطالب د عربو خبر مې درته وکړه چې عرب خط نه کوي که نه کوي وسأله سؤال وکړ هرقل د رجل نه چې د هرګربي دی د عربو مطالب چې هم یفتتنون ام لا وقال نذير رجل وتوجه لهيك البلد هم يختتنون أغيب خطه وقال هرقل سوي هذا ملك هذه الأمة قد ظهر دا سړی چې دا خط یې رالېږلی دی هغه کې د بیرته هیکلي ته مه راجع کوه هغه مرسل ته چا چې خط رالېږلی دی هذا دا رجل چې ما ته خط رالېږلی دی ملک هذه الأمة بادشاه د دې ډلې دی امت نه ډله قد ظهر غالب شوی دی دا لکه پوهېږې غالب شوی پته ولګېده چې زما په نجومو کې چې کوم راځي د مختونینو او دم دعوه د رسالت او د نبوت کړې ده او د نبي آخر الزمان اوصاف دغه دي چې دې به شام ته رارسېږي نو لاول د دې نجومو نه پته ولګوله چې دې غالب کېږي او بیا د هغې نه پس تپوس وکړه ویره د قوم څوک شته که نه نو بیا ابو سفیان او غزاګانې کې راوغوښتل نو بیا د هغوی نه معلومات واخیستل نه پوه
شوي په خبره دا د واقعي حساب د دې نه پسې بیا هغه مخکې له لاړ شه د ده څوک دلته د قوم شته که نه یو قافله راغلې تجارتي عرب غواړئ ابو سفیان یې نو ملګري او دغه معلومات یې ځواب نشته نو دلته په څو طریقو پته ولګېدله شابه یو دا چې د ابو سفیان نه معلومات واخیستل دویمه ته په څه پته ولګېدله د دغه نجومو نه پته ولګېدله ثم كتب بیا خط ولیکه هرقل بس دا پکې منځ کې د ابن الناظور واقعه وه ثم كتب دا د ابو سفیان خبره ده تاسو پوه شوئ په خبره ویظهر معنا ما غلبه وکړه غالب شوی دی دا صیغه د ماضي تحققا راوړه دا غالب خو د وروستو غالب کېږي ولې راوړه نو دا اوس سر له بیا لاړ شه ابو سفیان څه وایي ابن عباس ته ثم كتب هرقل بس اوس ما ته بله یو خبرې ته متوجه شي هرقل چې د اول د نجومو دا معلومات واخیستل او د یو کس چې دا خو سنت شوی دی او دلته په نجومو نه معلومه شوې وه چې د مخبونینو بادشاه به غلبه کوي یو دې د ذهن واخیسته دویم هغه معلومات یې بیا د ابو سفیان نه واخیستل نو دې دغه ته یې وویې دهیه کلبي ته وایي دې یو کار وکړه ته داسې وکړه چې دا خط یو ساعت زما په روم کې یو مشر پادري دی مشر پادري دې ورته پوپ وایي نن سبا لوی پوپ دی لوی پادري دی نو ته دا مهرباني وکړه چې ته دا خط هغه یوسه او ما ورته یاد کړه زه د سره استازی لېږم زه له سره استازی لېږم خپل چې هغه له لاړ شي چې څه او بیا راشي زه لا شام کې یم د علاقې نه نه ځم زه به یا دلته یم یا په حمص کې زما دلته میاشتې نشته د علاقې نه راغلی هغه نه نو ته هغه نه تپوس وکړه د هغه لغاتو دویم غیم الف دوی را لغاتو هغه له لاړ شي نو که چېرته لغاتو زما خو معرفت ته چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی زما خو دا معرفت شته اوس صرف دومره ده چې زما قوم دې وخت کې ما سره نه مني ولې پرون تېر شو که نه چې ثم کثر عنده السخر وارتفعت الاصوات واخرجنا پوهېږې که نه دا ټولې واقعې وشوې خط یې وکړل د هغې نه په چغې شور جوړ شو نو زه خو دلته کې اوس مجبور یم ځکه دا خلک اوس جنجال جوړوي ما وجني یو یا جنجال جوړېږي نو که چېرته دوه ټول مسلمان شو که نه نو د هغه خبره دوی مني زه خو بادشاه یم زما خبره مني خو زما سره خو دغه موبایل جوړ شو نو ته دا مهرباني وکړه دا ما ابو سفیان ټول وایسته ته لاړ شي نو هرقل هغه ختم واخیسته دا دهیه کلبي او هرقل ورته یو خپل ختم ولیکه لغات ورته چې دغسې ما د ابو سفیان نه معلومات واخیستل او دی ورته وایي چې ما په نجومو کې معلومات اخیستې نو دا دی لاړم دهیه کلبي دوغاتور ته په روم کې یو ایټلي کې ودرول هلته لاړ چې دوغاتور نه یې خط ورکړ نو دوغاتور د رسول الله مبارک خط وکړ او دا هرقل خط یې وکړ چې هغه ورته ویلي چې ما نجومو کې کتلي دي او دی هم ورته ویلي چې ما د دې رجل متعلق معلومات هم واخیستل د هغه د قوم د تجارتي قافلې د اقرب النسب نه نو دلته اوس دوه قولې دي یو قول دا چې دوغاتور دغه وخت مسلمان شو او قوم مړ کړ او دویم قول دا دی دویم قول چې نه د دوغاتور له دا خط چې دهیه کلبي وړی دی نو دې وخت کې نه دی وړی دی د تبوک د غزا په وخت کې وړی دی دوه قول دی زه دا یو قول درته وایم نو بل هم درته بیا وایم نو دوغاتور ته چې د خط یې وړم نو دوغاتور چې خط وکړ نو لاړ ویې او خشته جامې یې واچولې او ټول پادریان یې راجه واکړه لکه هغه پوپ هغه لاندې خپله پادریان ټول راهبان او پادریان یې راجمع کړل او ټولو ته اعلان وکړ چې ای خلکه په کتب سابقو کې او زموږ په کتاب کې چې کوم د نبي آخر الزمان دی هغه ښکاره شوی دی او له دې به مخکې پېژندګلوي هم ورکولې ده لکه اوس چې موږ پېژندګلوي ورکوو چې عیسی علیه السلام راکوزېدو والا او د هغه نه مخکې مهدي به راځي او دجال به راځي دغرنګې دې پېژندګلوي ورکړې وې چې نبي آخر الزمان نږدې وی هغه چې موږ تاسو له پېژندګلوي درکړي او زموږ په کتبو کې او خاص کر په انجیل کې د هغه د راتلو ذکر دی نو هغه راغلی دی
او عربو کې پیدا دي او نو محمد دی صلی الله علیه وسلم او خط دی ګری د روم بادشاہ نه او زما یقین دي چې دا ما پیغمبر او هر کله دا وایي چې دا ما ولې ما د مسلمان شو او تاسو مسلمانان شئ نو په قوم کرامو شو مې شي دي غالي مړی چې واستاد نه ستاسو ته متوجه نه کوي نو دې هیکل واپس را نشاته نو دې وخت کې هر کله بیا تلو بصرا تا تاسو په یوه په خبره کوم ځای ته تلو د بیت المقدس نو واپس شو او بصرا ته تلو انت لا تقبل محل استاد ملياري نو اوس د دې بادشاہانو دې په دې ګسترو بدلې وي دیو د سروي ګسترو او خپل وته سروي لکه دا د دې چې په یو ځای کې آرام دی دې په دې کې نه د دې بادشاہانو آرام شاه یو ځای کې په بدغه کې د یو محل په وسرا کې دې حاصل دی په چې ولا کې ته لاړ ته ته احکار به کاو اعلی طبيعه کتلا نو دې حاصل نو دې اعلی اول لاغي واپس دې دې نو ته الوي اذا قصوا واقع شو مسلمان نو غیر خلک څه ورو د خاص مشیران او عام خلکنا خاص خلک په خپل محل کې راځي او دې بوبیارو جرندې وته واله جرندې او بلوخت قلا سرتا مطلب دا چې دا قوم زمان ومني پړې راځه او کوي نه منله نو چې د بارش ما ترونه راشي او چې دروازه جرنده کوم چې بار خبره وکړي اصله ما خلاف بارو دي په وی فوج علاقه دا ټولې بس بیا به د نشم قابو کوي بیا په سرونو مرګري شي نو یو قول په دې کې دا دویم قول دا دی چې کله رسول الله مبارک د ضرورت نه نو دا نبی علیہ السلام بیا دا دغه جوړې غیرت الله او دعوت یې ولا ورکړه نو غیرت ورته چې تاسو بدل دې یا ستا مخکې لفظ شوی دی نو دغه مسلمان چې په الله خپل قوم وي او دې یو کار وکړه د دعاتو نه لاړ شه هغه مسلمان چې مسلمان ورودي نو بیا غیرت الله دې هغه دعاتو قوم مرګ چې راغی غیرت الله انوي ځان دې هغه په کنه ما په دې پرې نو یو قول دا چې دا دعاتو د تبوک په اړه کې او دلته او د تبوک غدا په نه هم هیره شي دا کومه هیجی وا شابه او هغه په ما نه هم هیجی ورپسې شه ثم كتب خدوني غيرت الى صاحب له يو دوست دل هغه ته ولېګا برومیا اذا قالوا رومیا مرتوي وكان مدافعات صاحب كان كذا من دعات درجه كان مدافعات صاحب دهره النذير ونذير دهره البائلم کې ذکر کړه د خدای پاک علم د نجوم ورکړو نجوم حاصل کړو دیم هغه سو وسوار واپس هره الى حمص واپس کو سره سره واقع نه کړه حمص واپس شو حمص کې سلور صحابه کرام دفن حمص کې سلور صحابه کرام دفن دي حضرت معاذ بن جبل حضرت كعب احباب حضرت وحشي بن حرب حضرت ثوبان او عمر بن عبد العزيز پکې دفن دي اکرام پکې دفن دي حمص سلور صحابه حضرت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حضرت وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه وحشي بن حرب صحابي پکې دفن دي حضرت ثوبان رضي الله عنه حضرت كعب احبار رضي الله تعالى عنه حضرت اکرامہ او عمر بن عبد العزيز من تابعي دا پکې دفن رحم است واپس شو اسرا سره واکي فلم يرد نو نخو دې رحمسنا او نوت حتى رضي على قول اتاه جلال له لقد كتاب من صاحبه خط صاحب لنا دا دعاتنا يوافق جل صاحب موافق بدر ظاهر السرا بس موافق خروج وظهور النبي عليه السلام خروج نمر الظهور وانه نبي قد قرأ وقد قتل الواقعات وقاتل يدي وقت
ثم مر حكم وكبدر وانو دخلا فقل لقدرت شو ثم اطلع وجد خط وجابيان الناس سرقلي فقال يا معشر الروم اذا الروم لي تتذك معشر وجدوا ذروا تقلب مشرات لنا تقول مشرات ألكم في الفلاح والرشد ألكم رغبة تطر القصة فكاميابي أو بروشد کے ولكن مسلمانان في کامیابی پر دنیا میں لوشی بادشاہی کو برقرار پاتی شي او د آخرت کامیابی پر ملوشي او رشد هدایت د صراط مستقیم الله ته ورسېږي وان يسقط ملككم او بادشاہی کو ثابت پاتی شي د مسلمان د جنگ نه خلاص شي نو فبايعوا هذا النبي د پیغمبر سره بیعت وکړي بیعت د هغه د استاد سره بیعت د پیغمبر سره کړه هغه استاد سره بیعت چا سره پیغمبر سره یا تتبايعوا یو دې په حذف شوی لا تتبايعوا یو دې حذف شوی لا تاسو بیعت وکړي د پیغمبر سره نو چې له او فحاسو او شذوي حاس به نه کنه لکه دا خپل چې تو شو باندې اسو جولان یو کو بشار د جولان د عمر وحشي او عمر وحشي در باندې وي دروازه وتا نو په وجدو دي په منځ دروازه قدر لقد چې بنده ګجران دا وي کبارو دی وی کنه نو چې به والي چې هرات المرضى هرات المسلمان شو نو بیا به سره نو خلک مرګري بیا قانون ورګا ګجران دی وسه فلما رأى جول الهرات الذي نفرت الإسلام تنفر تدرى يا وجود قرب شيء نو مايوس جو الإيمان قومنا نو قال هرقل إلى ربكلو خاص قلب تجردوهم عليا دا معشر درو ربا دوا مسكه پولیس والا تا یا سوچو وقال إني قلت مقالتي آنفا ما جراك مقاله وقال جدا دي پیغمبر تابعداري جو بیعت کے تابع امتحان غشت اختبروا ما امتحان غشت پر مقاله بلا د شدت تاسو بدین چې بدین کلا کې کنه معنا مطلب چې تو ګور چې خپل دین کلا کې کنه فقد رايت استاد شدت د دین می ولید رايت شدتكم على دينكم فسجدوا له باقي وتبع سجدوا وجوههم خلق صغيرا مسلمان شو او وقت امتحان غشت نجيب دخول باسعات سجده كل فسجدوا سجده وحيرا قلتا ولدوا عنه تلازشو والإمام بخاري سوي فكان ذلك آخر شان هرقل دا أخيري شان هرقل دا صدا جاء قوله دا كان ذلك الإمام بخاري قوله يا للظهري قوله یا د دوری قول یا چا قول وایا د امام بخاری دا اخیری شان د هرقل او چې تخپل معلومات کوا چې مسلمان دی او کنه دی او چې بل تاسو کوا نو حافظ ابن عبد البر یو لوی محدث دی مالکی مسلک دی حافظ ابن عبد البر دا غیر کتاب دی الاستیعاب هغه کې لیکلي چې هرقل مسلمان او دلائل سوئی ویدے دلیلو کہ قوم تے ہوئے کہ دے پیغمبر بیعت ہوتے او دے دلیل دے کہ حل لکم فی الفلاح والرشد اسلام تے الفلاح او درشد مدن او دے دلیل دے کہ وہ یملک موضع قدمی یہاں دے او دے دلیل دے کہ لو انی ابرز الیہ لتجشمت لقاء او دے دلیل دے لو كنت عنده لغسلت عن قدمه او بل دا دلیل دی چې رسول الله مبارک نه خط دوی احترام او کته چې اخر وخت کې دا مستره خبر وکړه وې دې دا یاره د وجه نه کړی بلکې ځان یې بچاو الا من فکره وقلبه مطمئن بالایمان د قبیله امرګ نه ځان بچاو نو ځکه دا خبر وکړه نو سړی مسلمان لیکن جماهیر محدثین چې څومره وایي چې د کافرو دا معرفت راغلی د پیغمبر مطابق تصدیق نه دی کړی سبب ان شاء الله د ایمان کتاب الایمان کتاب الله تفصیل وي چې یوازې معرفت ایمان نه دی د نصیحت معرفت خدا مطابق سبب الله شعر د نصیحت
معرفت جاو لا مطالب دلنا زياد معرفت مضيئة ولي دلنا معرفت مستقبل خبر واحد معلوم شو أبو سفيان بدنيا أو يهوديان معرفت مطلق قرآن بدني يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أو بل سوي فلما عرفوا ويبي جنت رسول الله مبارك نكفروا به أو بل سوي قرآن شريف كي وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لذا نقول دلائل الكلمة معرفة اليهوديان أو معرفة سر إقرار كتبه يهودون نكري أبو طالب إقرار ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا أو أشعار كتاب سبب من شأن فيوازي معرفة أو إقرار معرفة وإيمان لديه إيمان إذعان دوي إذعان ستوي تصديق قلبي دوي تصديق قلبي ستوي قبول النفس دوي يدور قبول واجب هذا الذكر أو دي أخيري جملة فآغا إقرار بانه وبدبه طبعا خلاص أو بيا مولانا سيكرو طبعا أورا بيا دينا فصل فقد غدوه متاكي تدى مسلمان كلام نذكر تسبيح غدوه متاكي حضور الفاتنة dari samare diri dari Islam dalam masalah kaum maksud yang sibir bagi akabir sahabat juga. Oh biar panahan hijrah ke, betul kita dari Peygamber Mubarak Salam nakar. Pada waktu yang dahirah al-awwalu Dew nakar ilahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar waktu dia kalbi orang itu. Kita dapat kewaya, kita bagi Musliman kita awat pada detail begini. Dia waktu itu malah. Aku tersebut menjawab, aku tak jauh ada di situ aku terangkan. Maksud itu aku makin tidak sebeda. Aku tapi di kalbi itu di kolah yang kata terpatah. Di Nabi Barakah ni, nabi iman. Kalau itu iman orang tak terpatah apa banyak pasal wajib bila. أو يتم النبي عليه السلام تواجد مسلمان رسول الله مبارك تواجد مسلمان نحضور الفاق لراء الإحياء بلا كان سلاح توجد مسلمان وكإسلام كان منقلب بوجه النبي عليه السلام فرمان كذب عدونا تقضيت بشمن دروب مسلمان معرفة اشترى أنت معرفة اشترى मुसलमान भी तस्दीक करेगा ताजा में भी जब आप ईमान गवाशा और देखिए वो इस्तिरारी के लिए निष्ठा इल्ला वकन मुतमइन बिल-ईमान तो निष्ठा अब बताइए वो सड़ी दवेशा बगैर मत को परवाह है कि वाजिब है तकवाला नहीं करो दे तकदीरा नहीं तकाव तले तशबीह असफा नज़ूही और नबी अलैहिस्सलाम का नहीं देखो ضرور कि अंदर Peygamber Mubarak nizik satu kabul dari lega pasir raji. Jadi kepala dari kamar dis. Teman itu istirari kefiat menista. Rasulullah Mubarak pada firman jika tabaatullah bal ikhtar al-mulk ala al-iman fasih beriman. Ada kata istirari kefiat. Fasih diberi orang ini Musliman. Dia wajib berada di هذا موضوع لا الإسلام بيننا تطبيق أخيري نعم بخاري نعلان تطلع خبر أصبارك ولا تدري خبر رسول الله في أخير شان تجرى تنتظر يا أمك يكتب معرفة لا كلمة بدول بوروا ذكرنا إطلاعات التصديق نشتا كلمة سيد فريق ورسول الله كلمة شهادة بيبيلوا ذكرنا سيد ذكره خلاص الخبر nanti yang utama anak saya berbicara. Hafidh Ibn Hajar rahmatullah alaih dapat berbalik pada yang sempit
خاتمه الكتاب نزلت على لفظ آخر شأنه هذا نزلت مظاهرات هذا شأن آخر لكن ذات بدر لكن كتاب آخر دورة دواحي كتاب جو دواحي باب آخر دورة ومولانا زكريا صاحب رحمة الله عليه كان دي متواري كده جنا إن إنسان خاتمه الإشارة ذات لفظ آخر كده جنا إشارة جاته خاتمه الإنسان دا نو آخر شأن ظاهرة الإنسان إشارة دا آخر خاتمه الإنسان خاتمه الإنسان آخر حال الإنسان قال أبو عبد الله الإمام البخاري رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري إلى شعيب متابعين له جاء متابعين له شعيب بكرة شعيب متابع شو أو صالح بن كيسان أو يونس ومعمر دري والے متابعين شو أو شركة بچا كرانه والشيخ ده شعيب بن الزهري ده متابعة تامة شو والشيخ ده شعيب بن متابعة شبه موافقته على هذا كم يوم على متابعة التامة شو هذا بدأ سيوكم شعيب متابع شو أو صالح أو يونس أو معمر متابعين شو أو مشاركة بشيخ شعيب بن سنن كلام الزهري يا عبيد الله بن عبد الله يا عبد الله بن عباس بن أبي سفيان متابعة التامة شو ده خبر إخلاص شو وطبعاً تبديل مسائل مستقبل لكذا قد يبلغنا طول خبر هذا لا نريد شريف دون معلومة شوى إذا رسول الله مبارك حقانيا لأن النجوم والتنصر فالنجوم مجي اعتماد نكر نبقى كهانة مجي اعتماد نبقى نجوم اعتماد سواء إلى زمنك فكهانة اعتماد فدوار مجي اعتماد هذا من دليل كنا بيش كو البت مردا يبقى أبي وحجت يسوع نجوم مالكنا يسوع كهانة بني باقي وحجت كنا إسلام سكاهين أستاذ النجومي رسول الله مبارك تصديق करे لا معرفة بينه عظيم الكتاب پیغمبر نے اور حق پیغمبر بس مستقیری اور خبر فاتحہ کی مناسبت در حدیث ظاہرہ ترجمہ الباب سره مناسبت حدیث ظاہرہ ترجمہ الباب سره تو یہ مناسبت اذا کہ دیکھیں کیفیت تبدل واحد خطوط کیفیت تبدل کہ واحد مولانا خطوط والا دا کله شروع شوی و نو د دې نه شروع شو دا حدیبیه د صلح لپاره شروع شو دا حدیبیه الا د صلح لپاره بعد ادا چا شوی دا بعد ادا واحد خطوط او بیا دا حدیبیه د صلح لپاره بعد ادا واحد خطوط او کیفیت یې کیفیت دار رسول الله مبارک یو کس دی يوم لا مسألة كذا معلومة ذهنية واجبة خبر واحد فجد ذكر رسول الله مبارك يحيى يكذب كذي شيء وتوصل لهم بالجريو كذي شو تريانو وبيع خبر واحد متواتر من ذلك هذا معلومة شو خبر واحد فجد كيف كذا ذلك بنمبر مبارك يوم يكذب كذي كل إنسان له أشتا كيفية ذو بادشاہ تاریخ بنے نہ دے گئے داوری گورنر ترے گئے اذا خط بادشاہ نمبر واحد خطوط الحديبية نفس شويدا او كيفيت بيسو يو کسے لے گئے تواتر نہ دے گئے او كل انسان لے گئے او دار کے بادشاہ تم نہ دے گئے ہاں گورنر کا دیو طریقہ دا یو مناسبت دے مناسبت سرے ویمتا شماوی لکے فمانا عظمت لکے فمانا سو عظمت سوالے دلتا عظمت پیغمبر بانوش تب دور اقواقصون صفات وغیرہ ہے عظمت پیغمبر والے دے عظمت وحینا عظمت پیغمبر والے دے عظمت وحینا تب دور اقواق وحیدہ طول انبیاء و منزمت عزیب الشعنا وعظمت نبی معلوم کدونا مصاب النجوم تصديق غيرها ودن سفيان دول خبري وعظمت النبي معلوم شو او عظمت النبي ده وجه عظمت واحده او طريقه خبرات غير مزيدان او هذا يجوز ثاني سره مناسبه دي كم يوجد ثاني آية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده تتصوري تستوي إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إذا كل في
پیغمبرانو منځ کې مشترکه وحید توحید والا جو د ثاني سره مناسبت دی ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده هغه وحی چې ټول پیغمبرانو ته شوی وه اسوا هغه دغه کلمه توحید او اخلاص هغه کلمه توحید او هغه کې څه ویل کا اخلاص زوال بیننا